عزتمندو الله جل شانه چې پچا باندې خوشحالي راولي او خادي پچا راولي نو پکار دی چې هغه خوشحالي مونږ د الله جل شانه سره په بغاوت کې او په نافرمانی او سرکشي کې تیر نه کو، بلکې د الله جل شانه د شکرې ادا کولو په حالت کې تیر. بیګا مسخوتن یو جنج راغی او د جماعت سره په خوا کې ودرېد او الته کې ډېر په تیز اواز سره غانې بجانه لګولو او هغه میوزیک ته نوجوانانو ګډاګانې وکړي، د الله تبارک وتعالى د کور د مسجد به حرمتي وکړه او بیا د الله جل شانه سره د دغه بغاوت په نتیجه کې، د نافرمانی په نتیجه کې، د معصیت په نتیجه کې چې کوم اولاد پیدا شي، هغه اولاد چې ډم جوړ نشي، هغه بے حیا جوړ نشي، هغه بے شرم جوړ نشي، نو هغه به څه جوړي؟ حالانکه الله رب العالمین چې پچا باندې رحم او کرم وکي او د چا په کور کې خوشحالي مسرت او خادي راولي، پکار دی چې هغه خوشحالي د خپل د خوشحالي چې کوم دایره کار دین اسلام مونږ ته راکړی دی، د هغې دایرې دننه هغه خوشحالي مونږ او تاسو تیر کو ومنځو. لہذا یو زمانه هغه وه چې کله به هندوان کافران به هم د مساجدو په خوا کې د جومات په خوا کې به تېرېدل، نو هغوی به خپل غانې، خپل موسیقي میوزیک، خپل باجي هغه به یې بند کړو. هغه به دا د مسلمانانو عبادت خانه ده او نن دمتوب او بے حیايي او بے شرمي هغه دومره عروج ته ورسېدو چې د مسلمانانو جنج راځي، د جومات په خوا کې ودرېږي او ګډاګانې او ډانسونه وکړي او میوزیک ښه تیز ولګوي او د هغې نه بعد چې دی که نه د دغه ډانس نه بعد بیا د مسجد د خوا نه هغه تېرېږي. کم از کم د مسجد احترام، د شاعر الله تعظیم، د شاعر الله ادب او احترام دا په موږ او تاسو باندې واجب دی. کله هم چې کله د مساجدو په خوا کې تېرېږو، اگر چې ګناه هر ځای کې هغه ګناه ده، بیا هغه ګناه د شاعر الله د بې حرمتۍ په ذریعه باندې وي، د مساجدو په خوا کې وي، د اذان په وخت کې وي، د مونځونو په وخت کې وي او د نورو مسلمانانو د عباداتو کې خلل اچولو په ذریعه باندې وي، دا خو د ظلم عظیم دی. د دغسې معصیت نه، دغسې نافرمانۍ نه، د الله تبارک وتعالی د دین د بغاوت نه ځان بچ کول پکار دی. جزاکم الله.